درنو کتونکو ستړي مشئ. خدای دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ وئ. دا ځل تاسو ته یو بل سیریز پیلوو چې هغه د جاوا پروګرامینګ په باره کې دی. تاسو ته به موږ په ویډیویي شکل د جاوا پروګرامینګ اړوند ټولې برخې یو په یو درنشروو. تاسو به په دې سیریز کې د جاوا اساساتو سره بلد شئ، کور جاوا او اوپس کنسپټ، ابجیکټ اورینټډ پروګرامینګ کنسپټ به هم تاسو زده کړئ، او د دې ور علاوه به تاسو نور ایډوانس ځینې ټاپکس چې دي هغه به هم تاسو زده کړئ. خدای دې وکړي چې تاسو به د دې سیریز څخه سالمه ګټه واخلئ. که هر پوښتنه، هر غوښتنه، هر څه وي، تاسو کولی شئ په ازادانه ډول موږ ته په کامنټ کې ولیکئ او موږ به ستاسو هرې پوښتنې ته په وخت ځواب وایو انشاءالله. دا د جاوا پروګرامینګ انټروډکټري ویډیو ده، په دې کې به تاسو ته جاوا در پیژنو. لومړی به دا زده کړو چې جاوا څه ته ویل کېږي، ولې جاوا مهمه ده. جاوا په باره کې به ځینې نور شیان زده کړو او بیا به د جاوا ځانګړنې زده کړئ. ورپسې به د جاوا انوایرمنټ په باره کې معلومات حاصل کړئ. بیا به جي ډي کې ایولوشنز وګورو او بیا د جاوا ایډیشنز دي. د هغې نه وروسته رایټ ونس اینډ ریډ انیویر، دې په باره کې به هم تاسو معلومات حاصل کړئ. او وروسته به راشو چې په جاوا لینګویج کې کوم ډول اپلیکیشنز جوړیږي. راځو لومړی انټروډکشن ته. جاوا چې دا پروګرامینګ ژبه ده کوم چې د سن مایکرو سیسټم په واسطه جوړه شوې ده یا رامنځته شوې ده. د دې کریټر یا جوړونکی جیمز ګوسلینګ نومېده، او جاوا چې کله منځته راتله د هغې شاته هدف دا و کله چې جیمز ګوسلینګ په سی پلس پلس کې کار کول او هغې څخه به استفاده کوله، نو دی د سی پلس پلس نه په کامله معنا خوشحاله نه و. نو بیا د هوډ وکړ چې یو نوې ژبه رامنځته کړي تر څو هغه خامۍ، هغه نقصانات چې سی او سی پلس پلس یې لري هغه په دې کې شامل نه وي، او ځینې هغه شیان کوم چې ضروري دي باید نوې ژبې ته ور اډ شي، ور اضافه شي. نو همدا علت و چې جیمز ګوسلینګ جاوا یې رامنځته کړله. نو د جاوا یوه تر ټولو مهمه ځانګړنه دا وه چې دا پلیټفارم انډیپنډنټ وه، یعنې په دې کې چې هر سافټویر جوړیږي هغه به په پلیټفارم یا اپریټینګ سیسټم یا کوم چې تاسو وینډوز استعمالوئ یا لاینکس استعمالوئ دا به په دې پورې تړلی نه وي. یعنې هر اپلیکیشن چې تاسو جوړ کړئ هغه تاسو کولی شئ په هر ډول پلیټفارم کې استفاده کړئ. دا یوه تر ټولو ښه ځانګړنه وه. او بل دا چې د نیټورک لپاره هم په دې کې اپلیکیشنز جوړېدای شوې چې په هغې وختو کې سی او سی پلس پلس نیټورک لپاره اپلیکیشنز نه شوې جوړه. او بله ښه ځانګړنه یې دا وه چې د کمپیوټر ورهاخوا په جاوا کې د ځینې نورو الکترونکس ډیوایس لپاره هم اپلیکیشنې جوړېدې چې په هغې کې به هم ترې استفاده کېده. جاوا په لومړي سر کې د اوک په نوم ونومول شوه. د هغې نه وروسته په 1995 کې یا 1995 کال کې د جاوا په نوم یاده شوله چې همدغه د سن مایکرو سیسټم په واسطه همدغه نوم ورکړل شو. دا کس چې دی دا جیمز ګوسلینګ دی چا چې جاوا رامنځته کړې ده. راځو ولې جاوا مهم. نو دلته دوه علتونه وو کوم چې د جاوا پروګرامینګ د رامنځته کېدو سبب شو. لومړی علت چې و هغه د سی او سی پلس پلس ژبې د پلیټفارم انډیپنډنټ په باره کې و چې سی او سی پلس پلس ژبې پلیټفارم انډیپنډنټ نه وې. نو دا چې د سی او سی پلس پلس اپلیکیشن به هر ډول اپریټینګ سیسټم لپاره جوړېدې، بیا به یې صرف په همغې کې کار کوو، لکه د 32 بیټو 64 بیټو یادونه چې موږ وکړو. نو دا علت و چې جاوا ژبه رامنځته شوه.
او دوهم دا چې کله انټرنیټ رامنځته شو د انټرنیټ ضرورت شو نو د انټرنیټ لپاره د پورټیبل اپلیکیشن ضرورت هم شو نو سی او سی پلس پلس دا خامي هم لرله چې په د هغې اپلیکیشنز پورټیبل نه وي نو دلته جاوا بیا کوشش وکړ ترڅو داسې اپلیکیشنز جوړ کړي چې هغه د یو کمپیوټینګ محیط څخه بل کمپیوټینګ محیط ته په اسانۍ ډول یوړل شي یعنی د پورټیبل اصلي هدف دا دی کله چې پورټیبل ته سټینډ الون اپلیکیشن هم ویل کیږي کله چې هغه د یو ډول محیط لپاره د یو اپریټینګ سیستم لپاره یا د یو وینډو لپاره جوړ شي که چېرته موږ غواړو همدغه اپلیکیشن موږ په بل اپلیکیشن کې په بل اپریټینګ سیستم کې یا په بل ځای کې استفاده کړو نو موږ کولی شو له یو ځای څخه بل ځای ته انتقال کړو دې ته پورټیبل وایي نو همدا دوه یو ناٹ پورټیبل او بل ناٹ پلیټفارم انډیپندنت دا دوه ځانګړنې وې چې جاوا د رامنځته کېدو سبب شو د جاوا په باره کې موږ داسې ویلی شو ځینې نور شیان چې موږ باید جاوا ته ور اډ کړو چې جاوا چې دا جنرال پرپوز ابجیکټ اورینټډ ژبه ده د ابجیکټ اورینټډ نه هدف دا دی چې هر کله تاسو پروګرامینګ کوئ نو تاسو کوډ به په جاوا کې هر څه په ابجیکټ او کلاس باندې راڅرخي چې په راتلونکي کې موږ ډیټیلډ ابجیکټ اورینټډ کنسپټ ټول وایو انشاءالله او بل چې دی بله ځانګړنه یې رایټ ونس اینډ رن اني ویر ځانګړنه ده هر چېرته چې موږ د جاوا اپلیکیشن جوړه کړو یا یې ډیزاین کړو کولی شو هر چېرته موږ د هغې څخه استفاده وکړو او بل چې دی د ویب یا انټرنیټ اپلیکیشن لپاره هم ډیزاین شوې ده یعنی کولی شو د انټرنیټ لپاره هم اپلیکیشن په دې کې جوړې کړو او بل چې دی وایډ سپریډ اکسپټنس لري یعنی جاوا چې دا هر چېرته پیژندل شوې ده او هر چېرته استفاده شوې ده نو ښه اعتبار لري راځو جاوا کریکټرسټیک ووایو کریکټرسټیک کې په جاوا کې تقریبا شاوخوا 12 ځانګړنې لري دلته موږ ډېر ډیټیل نه ځو د دې لپاره چې زموږ او ستاسو سیریز تشریحي نشي موږ باید دلته عملا کارم وکړو او هغه شیان چې تشریح یا تیوري ضروري د هغې باندې به هم بحث کوو نو موږ په لنډ ډول د دې ټول کریکټرسټیک یا ځانګړنې وایو کریکټرسټیک چې دي د هر شي لپاره ضروري دي ځکه هر کله چې تاسو یو شی پیژنئ یا یو شی اخلئ تاسو لومړی د هغې د خصوصیاتو پوښتنه کوئ فرض مثال تاسو یو موبایل اخلی تاسو ورته وایئ چې د دې ریم څومره دی او د دې سټوریج څومره دی او بل چې دی د دې کیمره څنګه ده نو دې ټولو خصوصیاتو ته په کتنو تاسو بیا د همغه پروډکټ د اخیستو یا رد کېدو فیصله کوئ نو د جاوا لپاره هم ځینې ځانګړنې دي هغه موږ یو په یو وایو دلته لومړی چې دی جاوا سمپل ده سمپل نه هدف دا دی چې جاوا پروګرامینګ ژبه که چېرته یو څوک زده کوي او د سی او سی پلس پلس بیکګراونډ ولري نو کولی شي جاوا په اسانۍ سره زده کړي د دې علت دا دی چې خپله جاوا چې دا د سی او سی پلس پلس د یو ځای کېدو څخه منځته راغلې ده یعنی هغه ساینټکس چې دی هغه د سی څخه راخیستل شوي او د اوپس کنسپټ ابجیکټ اورینټډ پروګرامینګ سیسټم کنسپټ چې دی هغه د سی پلس پلس نه راخیستل شوي نو که چېرته یو څوک د هغې کنسپټ ولري نو خامخا جاوا کې اسانه کار کولی شي او بل مهم د سمپل یو بل علت دا دی کله چې جی ډي کې 9 رامنځته شوه فکر کوم په 2018 سپټمبر کې کله چې دا رامنځته شوه 2018 سپټمبر یا 18 سپټمبر کې چې کله دا رامنځته شوه نو دې ته نوم ورکړل شو چې جاوا فار کیډز نو دا لکه څنګه چې خلک د پایتن یادونه کوي چې اسانه ده نو په هغې کې هم تاسو کولی شئ چې ډېرې په اسانۍ سره تاسو پروګرامینګ وکړئ موږ به کوشش وکړو چې په راتلونکي کې د دې په باره کې به ویډیو هم ترتیب کړو دوهم فیچر د جاوا چې دی هغه جاوا ابجیکټ اورینټډ ژبه ده د ابجیکټ اورینټډ نه هدف دا دی چې کله تاسو پروګرامینګ کوئ په هغې کې کلاس او ابجیکټ مطرح کیږي
پروګرامینګ چې دی هغه په دوه کټګورۍ تقسیمیږي، یو چې دی پروسیجرل دی او بل چې دی ابجیکټ اورینټډ دی. پروسیجرل کې ټاپ ټو ډاون یا بټم اپ اپروچ استعمالیږي او دلته په ابجیکټ اورینټډ کې هر څه په ابجیکټ باندې راڅرخي، یعنی تمرکز چې دی ټول په ابجیکټ باندې کیږي. په ابجیکټ اورینټډ کې هر څه ابجیکټ دی، نو د دې وجې نه جاوا چې دی ابجیکټ اورینټډ ژبه هم ده. او بل جاوا ډسټریبیوټډ ژبه. جاوا ډسټریبیوټډ په دې ده کله چې تاسو نیټورک ته وګورئ، نو جاوا چې د انټرنیټ اپلیکیشن یا نیټورک اپلیکیشن هم لري، نو کولی شي ډیر یو نه زیات ډیولپران په یو سیمپل یو ساده یا یوه واحده اپلیکیشن یا سافټویر باندې د هر ځایه کار وکړي، کولی شي هغې ته د هر ځایه رشد یا کله چې اپلیکیشن جوړ شي د هغې یوزرز کولی شي چې د مختلفو ځایو څخه په مختلفو وختو کې استفاده وکړي. او بل جاوا چې د انټرپریټډ ژبه هم ده. کله چې د جاوا کوډ کمپایل کیږي موږ وروسته ښیو، نو دغه لومړی کمپایل کیږي او وروسته بیا انټرپریټ کیږي. نو کله چې کمپایل شي کلاس فایل ته کنورټ کیږي، بیا وروسته چې دې ته بایټ کوډ هم ویل کیږي، د هغې نه ماشین لیول ته تبدیلیدلو کار د انټرپریټر دی، نو دا انټرپریټ کیږي هم. او بل چې دی جاوا پورټیبل دی. کله چې موږ په یو محیط کې جاوا اپلیکیشن ډیزاین کو، کولی شو د هغې څخه نور محیطو ته په اسانۍ سره انتقال کړو. بل جاوا ربسټ دی، یعنی محکمه ده. کله چې تاسو د جاوا اپلیکیشن جوړوئ نو هغه ډیره قوي اپلیکیشن وي، یعنی په اسانۍ سره ستونزه نه پکې راځي. د دې علت دا دی چې کوم فیچرز چې په سی او سی پلس پلس کې وو او د اپلیکیشن لپاره زیانمن و، هغه ترې لرې شول او په عوض یې ښه فیچرز ور اډ شو. د دې وجې نه موږ وایو چې جاوا روبسټ دی. یو مثال به موږ د پوینټر ورکوو، نو کله چې سی او سی پلس پلس استعمالي ده په هغې کې ایکسپلیسټ پوینټر وجود لرل. د پوینټر نه هدف دا دی د یو ځای نه ته کله غواړې د په جاوا کې یا په یو اپلیکیشن کې تاسو یو ځای اکسس کوئ، نو دا پوینټر وظیفه ده چې هغه کیدای شي ان اتورایزډ اکسس وي، نو په جاوا کې دا هغه چې دی له منځه تللی دی. د جاوا بله ځانګړنه سیکیورټي ده. جاوا د نورو ژبو په نسبت د نورو زړو ژبو په نسبت لکه سی او سی پلس پلس سیکیور ده. د دې علت دا دی چې تاسو چې کله د سی او سی پلس پلس اپلیکیشن انسټالوئ یا د هغې څخه استفاده کوئ، نو هغه مستقیما د اپریټینګ سیسټم سره په ارتباط کې وي. خو کله چې تاسو د جاوا اپلیکیشن خپل کمپیوټر ته ورپېژنئ، تاسو باید یو وارې د هغې ترمنځ لینک استفاده کړئ. یعنې په سی او سی پلس پلس کې په منځ کې کوم بل بارډر نشته چې د دوی د کنیکشن مخنیوی ونیسي. خو په جاوا کې یو بل کوډ هم شته، لکه یو سورس کوډ وي او بل مشین کوډ وي. خو دلته د سورس او مشین کوډ په منځ کې یو بل کوډ هم شته. یعنې د جاوا کوډ چې دی دوه وارې ټرانسلیټ کیږي. نو دوه وارې ټرانسلیټ یې د سیکیورټۍ یوازینی لامل دی، ځکه لومړی د سورس کوډ نه دغه کلاس فایل ته بایټ کوډ ته کنورټ کیږي چې دې ته کمپایلیشن یې لیکيږي، او وروسته بیا د بایټ کوډ نه مشین کوډ ته 0-1 ته کنورټ کیږي چې دې ته بیا انټرپریشن ویل کیږي. نو دلته دوه خبرې دغه پکې دي. بل یو مهم کار چې سیکیورټي کې موږ ښیلی شو هغه د اتوماتیک ګاربیج کلیکشن دی. تاسو چې کله په جاوا اپلیکیشن جوړوئ په هغې کې ځینې داسې شیان وي چې هغه نه استعمالیږي، نو جی وی ایم یا جاوا ورچوال مشین اتوماتیک ګاربیج کلیکټر لري. د دې وظیفه دا ده چې هغه شیان چې نه استفاده کیږي، هغه ابجیکټس چې د استعمال لیدو وړ نه وي، هغه خپله کلیر کوي. نو د وجه دا هم سیکیور دی. دغسې لکه ځینې هغه شیان چې د ایرر د رامنځته کېدو سبب کېدو په سی او سی پلس پلس کې دلته ریموو شوه، لکه موږ د پوینټر یادونه هم کولی شو. د دې ټولو شیانو ته په کتو موږ ویلی شو چې جاوا ډېره سیکیور ژبه ده. او بل چې دی جاوا ملټي تھریډډ ژبه هم ده،
یعنی د جاوا کوډ چې دی هغه ملټي تھریډډ دی. د دې نه هدف دا دی کله چې تاسو په یو وخت کې مختلف کارونه ترسره کوئ دې ته ملټي تھریډینګ ویل کېږي. لکه کله چې اپلیکیشن جوړیږي هغې باندې پروسیسز ترسره کېږي. لکه یوه پروسیس دغه هم ده چې ډیټابیس ته ډیټا ور اضافه کول یا ډیټا ډیلیټ کول شو یا په هغې کې تغییر راوستل شو. نو دلته بیا موږ کولی شو چې ملټي تھریډینګ کنسپټ استعمال کړو. ملټي تھریډینګ کنسپټ نه هدف دا دی چې کله چې یوه پروسیس تاسو بیا په برخو وویشئ او هرې برخې ته خپل کار وسپارئ. نو لکه یو کار چې کله په 6 ټوټو یا 5 ټوټو تقسیم شي نو که چېرته یوه پروسیس په 6 یا 5 سیکنډو کې ترسره کېږي نو هغه که چېرته په ټوټو تقسیم شي نو هغه به په 1 سیکنډ کې ترسره شي. نو دلته هغه د پروګرامینګ یا د اپلیکیشن کار چې دی سپیډ چې دی هغه تیزیږي. نو دا ملټي تھریډینګ کنسپټ دی. بل جاوا چې دی هغه ډاینامیک دی. دلته اکثره ډاینامیک کنسپټس چې دي دلته استفاده شوي دي. لکه یو مثال موږ د ډاینامیک بایندینګ هم کولی شو په رن ټایم کې د ابجیکټ څخه استفاده. نو دې ته لکه ډاینامیک بایندینګ دغه هم یو د ډاینامیک کنسپټ دی. همداسې نور کنسپټ هم شته چې هغه ډاینامیک سپورټ کوي. بل فیچر چې دی هغه ارکیټیکچرل نیوټرل دی. د ارکیټیکچرل نیوټرل نه هدف دا دی چې جاوا اپلیکیشن په کوم اپریټینګ سیستم پورې تړاو نه لري. یعنی که چېرته په جاوا کې یو اپلیکیشن په وینډو کې جوړ شوی وي نو تاسو غواړئ همدغه اپلیکیشن په لاینکس کې یا په میک اپریټینګ سیستم کې همداسې نورو کې استفاده کوئ نو تاسو کولی شئ صرف هغه د وینډوز نه لاینکس ته کاپي کړئ. نو دلته ارکیټیکچر چې دی هغه په نظر کې نه نیول کېږي. او بل مهم خاصیت دا هم کېدلی شي تاسو په سی کې د انټیجر سایز لیدو چې ځینو اپریټینګ سیستم لپاره چې 32 بایټه و هغې دپاره یې 2 بایټه سایز و خو د 64 بیټس لپاره یې بیا 4 بایټه سایز و. نو دلته چې دی دا پلیټفارم انډیپینډنټ دی نو دلته بیا د انټیجر سایز هماغه 4 دی فکس دی یعنی په کوم پلیټفارم پورې تړلی نه دی. نو ځکه موږ ویلی شو چې د جاوا فیچر هغه چې دي اپلیکیشنز هغه ارکیټیکچر نیوټرل دی. دلته تاسو کتلی شئ موږ وینډوز اپریټینګ سیستم لرو او بیا فرست ډاټ جاوا په نوم یو فایل موږ په جاوا کې جوړ کړی دی. او بیا کله چې دا کمپایل شي جاوا سی په مرسته یا د جاوا کمپایلر په واسطه دا بیا د ډاټ جاوا فایل څخه ډاټ کلاس فایل ته کنورټ کېږي. اوس دغه فایل چې دی دا د بایټ کوډ دی. اوس که چېرته تاسو غواړئ چې دغه فایل هر چېرته رن کړئ که دا په همدغه وینډوز کې وي کوم چې په وینډوز کې ډیزاین شوی دی دلته استفاده کولی شئ. که چېرته تاسو غواړئ د دې څخه په میک کې استفاده وکړئ تاسو جی وي ایم هملته انسټالوئ هملته هم کار کوي. همداسې تاسو کولی شئ دا په لینکس کې استفاده کوئ. نو دې نه موږ دا هم ویلی شو چې جاوا چې دی رایټ ونس اینډ رن اني ټایم دغه کنسپټ سپورټ کوي. لکه دا موږ ویلی شو چې د جاوا لپاره یو سلوګن دی. نو کله چې په جاوا کې یو فایل جوړیږي بیا کمپایل کېږي هغه کلاس فایل ته کنورټ کېږي. بیا وروسته تاسو کولی شئ یو ځل چې تاسو ډیزاین کو یو ځل مو ولیکو تاسو کولی شئ هر چېرته د دې څخه استفاده وکړئ. لکه وینډوز شو لینکس و ماک مشینتوش اپریټینګ سیستم شو په ټولو کې تاسو ترې استفاده کولی شئ. نو دې ته رایټ ونس او رن اني ټایم کنسپټ ویل کېږي. د جاوا انوایرمنټ یا جاوا په کوم ډول محیط کې کار کوي یا کوم شیان استفاده کوي تاسو مخکې ما درته وویل چې جاوا چې د هغه سیکیور ده نو ډایرکټ د اپریټینګ سیستم سره تماس نه لري. نو دې لپاره موږ 2 رقمه انوایرمنټس لرو. یو چې دی جاوا ډیولپمنټ کټ دی جی ډي کې دی چې په هغې کې د ډیولپمنټ مربوط ټولز پکې دي. لکه مثال د خبرې موږ ویلی شو جاوا کمپایلر شو جاوا انټرپریټر شو همدې ته ورته نور کلاس لوډر شو. نو دا ټول شیان چې دي دا په جی ډي کې شتون لري لکه جی ار ای شوه جاوا رن ټایم انوایرمنټ همداسې نور شیان. او دوهم ډول انوایرمنټ چې دی هغه ته جاوا سټینډرډ لایبرري وایي یا جی ایس ایل
دې ته دا د جاوا اپلیکیشن پروګرامینګ انټرفیس په نوم یا اے پی آی په نوم هم پیژندل شوی چې په دې کې مختلف کلاسونه او میتھډز شتون لري. نو دا اے پی آی چې دی دا هانډریډز یعنی په سلهاو کلاسونه او میتھډز لري، دا سره یو ځای شوي دي، یو پکیج ترې جوړ شوی دی او په جاوا کې په مختلفو ځایو کې ترې استفاده کیږي. کله چې تاسو جاوا انسټالوئ نو دلته د وینډو انوایرمنټ ویریبل ته تاسو ځئ. وروسته کله چې موږ جاوا انسټالوو بیا عملاً دا ښیو. تاسو دلته یو ویریبل کریټ کوئ لکه جاوا هوم په نوم، او بیا تاسو دا لینک راوړئ او دلته یې پیسټ کوئ، دا سیو کوئ. نو تاسو د دې نه مراد دا دی چې تاسو کولی شئ جاوا او وینډوز ته یا اپریټنګ سیستم ته ور وپېژنئ. که چېرته تاسو دا ورسره لینک نه کوئ نو جاوا چې دی دلته به نه رن کېږي. نو د دې دپاره انوایرمنټ دپاره یو انسټالیشن دی او دوهم چې دی لینک ورکول چې دي دغه هم ورته ضروري دي. د جاوا ایولوشنز په باره کې دومره ویلی شو لکه موږ جاوا ورژن ښیو. نو جاوا خپله هغه کوم اپلیکیشن چې دی هغه د ډیولپمنټ لپاره جی ډي کې دی. په شروع کې موږ وویل چې جاوا 1995 کې یا 1995 کال کې ریلیز شوی. نو دې نه وروسته بیا په 96 کې جی ډي کې 1.0 راووتله. د هغې نه وروسته 98 99 2000 همداسې په 2014 کې جی ډي کې سافټویر ایډیشن 8 رامنځته شو چې دغه ډېر وچلېدو. دلته تاسو لیدلی شئ 2014 نه تر 2019 پورې بل کوم جی ډي کې ورژن ریلیز نه شو چې دا ډېر محکم و. نو دلته کله چې نوی ورژن راځي خامخا په دې کې یو نوی ځانګړنه ور اضافه کېږي. مارکیټ ضروریاتو ته په کتو د جاوا اپلیکیشن کې چې کوم شی کمی وي یا خامۍ وجود ولري نو هغه ور اډ کېږي او وروسته چې نوی ورژن راځي مشکل پکې حل وي. بالاخره په 2019 سپټمبر کې جی ډي کې 9 منځته راغله چې دا یو ډېر ښه پرمختګ و چې دلته جاوا فار کډز نوم هم ورکړل شو، یعنی ماشومان هم کولی شي د جاوا څخه استفاده وکړي ځکه چې دا ډېره اسانه شوه. وروسته تاسو دلته لیدلی شئ 2019 نه وروسته د جاوا د ریلیز وخت په ډېر کم شو، یعنی په ډېر لږ وخت کې به نیکسټ یو بل ایډیشن همداسې راتلل. او دلته تاسو لیدلی شئ چې په 2021 کال کې 2014 جاوا 16 راووتله او 2022 کې به جاوا 17 هم راوځي. نو دا چې کله جاوا د پایتن سره په کمپټیشن کې شوه نو دلته جاوا دپاره هم نیو فیچرز ته ضرورت شو. کوم شیان چې په پایتن کې وو او په جاوا کې نه وو، نو جاوا ګروپ کوشش کوو چې هغه خپله جاوا کې رامنځته کړي. نو دې وجې نه زر جاوا چې دی نوی ورژن ریلیز کېده. جاوا ایډیشنز دپاره دلته 3 ډوله ایډیشن شتون لري. لومړی ته جی 2 اس ای ویل کېږي، جاوا 2 سټینډرډ ایډیشن. دغه صرف د کلاینټ سایډ یا سټینډ الون اپلیکیشن لپاره استفاده کېده. هغه اپلیکیشنز چې ستاسو په کمپیوټرو کې یا ډیسکټاپ کې استفاده کېده نو دا په دې کې استفاده کېدل. وروسته بیا یو بل ورژن هم و، بل ایډیشن چې هغې ته جی 2 ام ای نوم ورکړل شو، جاوا 2 مایکرو ایډیشن. نو جاوا اوس تاسو کولی شئ چې جاوا په مرسته موبایل اپلیکیشن هم رامنځته کړئ. که چېرته تاسو موبایل دپاره اپلیکیشن جوړوئ نو جاوا دغه هم سپورټ کوي. او د دې نه بل یو بل ایډیشن هم شته، هغه جی 2 ډبل ای دی، جاوا 2 انټرپرایز ایډیشن. کلاینټ سایډ هم وشو، ډیسکټاپ اپلیکیشن یا کمپیوټر اپلیکیشن، او د دې سره په څنګ کې موبایل اپلیکیشن هم وشو. د ویب اپلیکیشن کمی و نو د جی 2 ډبل ای پر راتلو سره انټرپرایز ایډیشن پر راتلو سره سرور سایډ اپلیکیشن هم موږ کولی شو په جاوا کې جوړه کړو. لنډه دا چې د دې 3 ډوله ایډیشنز پر راتلو جاوا بالکل غني شوه. یعنی جاوا کې تاسو کولی شئ چې موبایل اپلیکیشن، کمپیوټر اپلیکیشن، ویب اپلیکیشن، سټینډ الون اپلیکیشن، هر رقم اپلیکیشن چې تاسو غواړئ په جاوا کې استعمالولی شئ. دلته راځو د جاوا اپلیکیشنز ګورو چې په جاوا کې کوم ډول اپلیکیشنز تاسو جوړولی شئ. دلته لومړی ډیسکټاپ اپلیکیشن وګورئ، جی یو آی ګرافیکل یوزر انټرفیس.
ډیسکټاپ دپاره تاسو کولی شئ یا کمپیوټر دپاره کولی شئ تاسو اپلیکیشن جوړ کړئ. ښه مثال یې د انوینټري منیجمنټ سیسټم دی یا د بیلونو جوړولو دپاره تاسو کوم اپلیکیشن جوړوئ یا سافټویر جوړوئ دا تاسو په جاوا کې کولی شئ. همداسې انټرپرایز اپلیکیشن هم تاسو جوړولی شئ. د یوه انټرپرایز د یوه کمپنۍ دپاره کوم اپلیکیشن ته ضرورت وي د هغې اړوند کیدای شي موږ موبایل اپلیکیشن هم وښیو. فرض که تاسو یو اپ ورته جوړوئ د هغې انټرپرایز مربوط شیان پکې ور اضافه کوئ نو د کمپنۍ اړوند هر رقم اپلیکیشنز چې وي تاسو کولی شئ په جاوا کې جوړ کړئ. ځینې ساینټیفیک اپلیکیشنز دي کوم چې د محاسبې لپاره استعمالیږي نو دغه مغلقه محاسبه وي په عادي ډول نه ترسره کېږي. تاسو کولی شئ یو اپلیکیشن ورته جوړ کړئ جاوا کې. هم د دې ته ورته تاسو کولی شئ ویب بیسډ اپلیکیشن هم جوړ کړئ. ښه مثالونه یې ویب سایټونه دي. هر رقم ویب سایټ تاسو کولی شئ په جاوا کې جوړ کړئ چې د نورو نه به ډېر سیکیور وي. په اوسني وخت کې کلاود بیسډ اپلیکیشنز چې دي هغه هم ډېره وده وکړه نو په جاوا کې تاسو کولی شئ هغه هم جوړ کړئ. د کلاود بیسډ اپلیکیشن یو ښه فیچر یا ښه ځانګړنه دا ده چې هغه شیر سیسټم لري. یعنې یو اپلیکیشن دی د هر ځای نه کس کولی شي هغې ته اکسس وکړي. که چېرته ملټي یوزرز ولري چې جغرافیکلي سره جدا وي یعنې د یو هیواد یا بل هیواد مختلفو ځایو څخه یوزرز ولري نو تاسو کولی شئ کلاود بیسډ اپلیکیشن هغې لپاره جوړ. او آخر دا هم ویلی شو چې جاوا اپلیکیشن تاسو کولی شئ د ګیمینګ لپاره هم ترتیب کړئ. کله چې تاسو ګیمونه جوړوئ ګیم کیدای شي ویب بیسډ ګیم وي او کیدای شي دا چې د ډیسکټاپ مربوط وي. ډیسکټاپ لپاره یا کمپیوټر دپاره کوم ګیم جوړوئ یا همداسې موبایل لپاره کوم ګیم جوړوئ دا هم تاسو کولی شئ په جاوا کې جوړ کړئ. درنو کتونکو دا د جاوا پروګرامینګ د سیریز لومړی ویډیو وه چې په راتلونکي کې موږ د جاوا سیریز همداسې جاري ساتو. که تاسو هر ډول پوښتنه یا کومه غوښتنه لرئ کولی شئ په کمنټ کې موږ ته ولیکئ. موږ به تاسو ته پر وخت ځواب درکړو. ډېره مننه. تر بیا ښې چارې د الله په امان.